د عزتمنې د یوې مسئلې متعلقه مونه خلک پوښتنه کو ملګري یورون دوستون چې آیا که چیرې یو سړی وي جماعت ته روشي جمعې مونځه ته جمع مونځه تر ورسېږي خطبې تر ورسېږي خو اول سنت وینه پوتې شول مقام ته میلاو نشي وی نکو نو چې کله د مشمشین مینځ وشي جمعې مینځ وشي د فرض منځنه بعد کیم سنت دي شپږ رکعته دي اول سلوي رکعته اینا بعد بیا 2 رکعته خو اول سلویر ونه پوتی دي دې متعلق مونږ ملګری پښتنه کو چې آیا دغه سنت چې کیم دي د اول سنت د فرض نه مخشه دا سټه مرګرځول شي آیا اول به د سنت چې کیم پوتی دي اول به اگر ګرځوي چاکی مرستی سلویر او دوا دی شپیج اغنا بدر ګرځول شي دې متعلق مونږ ملګری یورون دوستون پښتنه کو او د مې عزتمنې کتبه فتوی دالی کلی دی چې دوه سره طریقې جایز دي چې کله فرض مینځ د امام سره مشمشین مینځ وکړو دغه نه بعد چوته چې حکیم پوتی دی خپل اول سلوی رکعته پیراکا دغه نه بعد بیا 2 رکعته پیراکا دا د وکړو دینه بعد چې حکیم پوتی دی اول سنت هغه په اخر شهر وګرځوا دا طریقه یو دا علما ویل کلی دو دویمه دا طریقه علما مې مفتیون لیکلی دو کچیر داسې وکړه چې اول د سلوي رکعت فرض منځ نه بعد اوله سلوي رکعت سنت ار وګرځوي چې حکیم پوتی دی نه بعد ورسته وکړو دا طریقه لیکلی دو دوه سره طریقې جایز دي خو دا غوښتل کې د مو عزتمن خبره په بلته شي شدو خبره په دا پیردو چې اولا خبره کیما دو بهتره خبره کیما دو د مو عزتمن در مختار یو کتاب دا د فتوی ټول مسائل پاش موجودی دي آگے دالی کلی دی ورسرا کفایت المفتی او ورسرا فتوی محمودیہ او نرکی میں فتوی دی کا آب بنوری ٹاون والا دو کا آگا دے فروکیه والا دو دی غوانډ فتوی دالی کلی دی چې اولاد دغه دو چې خپل چې حکیم سنت اول اپی راکا خپل میس پیرا کا جمعه پورز مده دوا د امام 2 رکعت د امام سره فرض وکړل په دې مده بیا سلوي رکعت ورسته بیا دی او وکا سنت ماقد اینه بل 2 رکعت بیا وکا سنت او چې حکیم پوتی دی اپوته په اخر شو وکا بلکې د مش والے صاحب ادا الله پاک ژوندای لري نیک عمل دی پر هغه داغه مسله ایواو د چا پښتنه بنا وکړه بیا دا به ته ویل ډېر عجیب خبره وي ته وکړه وي ته ویایي چې اول د خپل کیم سنتي د پیراکا چې کیم پوتی دی ابیا ورسته وکا و چې زکا چې اول خو د آسیا به ضایع کړل اول خو آسیا د خپل دینه به ضایع شول دا نره ما به ضایع کوا فرض دی وکړل دینه بعد بیا سلوي رکعت سنت بیا 2 رکعت سنت د دې پیراکل دا په خپل ځای وکا چې حکیم پوتی دی اخو آسیا به ضایع دی ابیا په اخر شو وکا داغه مسله اوله خبره دو په ټول شي بهتره خبره دغه دو نه نقلې په دوه سره طریقې باندې جایز دي خو بهتري په داسې دو او بل د مې عزتمن بل دا خبره مې تکړه دا مسله ډیره ضروری دو زنه خلک سنت نکو د المنځ سنت وی سنت ماقد وی چې مناسه سنت دي د مې عزتمن د دې ارګرځول د سنت ارګرځول دا فرض واجب نه دي خو یو خبره د مو عزتمن زده کول ضروری دي دا سنت سدي دا خو چې ونه کې تک ګناګوري سبب یې ګناه ګرځي او بل خبره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هیڅ سنت کړی دي پیغمبر سلام همیشه کړی دي اینه بعد ته پرېږدي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت ذریعہ ګرځي دې وجنا پېژل پچار نه دي او بل د مو عزتمن سنت ماقد په پرېږدل سره دامره پرې کې ته بیلی کړی دي چې وی چې قیامت په ورځ باندې به یو انسان به الله پاک پس پکوي به سپکولای به سرنګ سپکولای به لکه میشتو سا یو پروګرام یا جماعت شي یا بل د شکاسون سره جمع او میشتا سیکا یو کا سا ایتا سیک بعد را دوی او اینا بعد سپکی کو
میش د موی عزتمن سمره بده غنیا خبره چای زه پلونکی سپکړه ټوله مجمع په مخشه د موی عزتمن دغه دنیا دو لس کی لاس شل کا سنوي میز هغه بده مخصوصوي سپکی کړه رب العالمین به د ټول انسانونه په مخشه ټول پیریونه په مخشه آدم علیه الصلاۃ والسلام نو ونسا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آخري امتی پره دا به ټول موجود وي ټول پیغمبرون به موجود وي ټول اولیاء کرام به موجود وي ټول صحابه به موجود وي ټول بنی آدم به موجود وي الله پاک به انسان سپکوي د مو عزت منه می داس پکولای نشي برداشت کوي رب العالمین سپکولای به سمرا سخت پیوي او دی وجه نه مو عزت منه سنت پرزل پچار ندي کچنه د سنت پتی شي کا جمعه په منځ شي وي کا عام مشین منځوي د مو عزت منه فرض دی وکړل ادنه بعد خپل حکیم مرسته سنت یا پیراکا یقین پتی دی اپا خیر شو کا دا طریقہ در المختار کفایت المفتی او نره فتاوی محمودیه او نره فتاوی دالی کلی دی علماوی چې دا اوله خبره دو بختره دو نو د مو عزت منه پچار دا دو چې میز دا مسائل وروي او دینه بعد میز دا مساله می شیر کی چې بلته ته فائدہ ورسېږي ډېر خلک په دا غلط فهمي شي دي او د مو عزت منه مشت سبه الله پیرا صبر کوي نو الله د مشت له خبره باندې عمل توفیق نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।